محترم شاهین صاحب ښه راغلاست. تر هر څه مخکې که راغوست د افغانستان د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ په څو پړاوونو کې په څو ځلونو اوږده مذاکرات ترسره شول. د معلوماتو له مخې چې مذاکرات پای ته رسېدلي او نهایي وو، یوازې د توافقنامې د لاسلیک خبره پاته وه. تېره ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ناڅاپي توګه باندې اعلان وکړ چې دا مذاکرات یې درولي دي او هغه ملاقات چې د دوی کېدی هغه یې ځنډولی ده، او د دې مذاکراتو د درېدو لامل یې هم په کابل کې په یوه برید کې د دوی د یو عسکر وژل کېدل بللي وو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟ آیا رښتیا هم همدا لامل و او که نور څه د دې پیښې تر شا وو؟ که په دې اړه معلومات راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد، له تاسې نه هم مننه چې موږ ته فرصت راکړ تر څو پورې چې د وروستنو وضعیت په هکله باندې د تاسو لیدونکو ته معلومات ورکړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او ما په خپل ټویټ کې هم ویلي وو، نور رسنیو سره مې هم ویلي دي، توافقنامه نهایي سوې وه او د هغه د تطبیق په باره کې چې کوم ټکي وو زمایم هغه هم نهایي سوي وو. بیا له هغه نه وروسته د دواړو ټیمونو د مشرانو لخوا نه په نښه سول او یوه کاپي د قطر خواته ورکړل سول د هغې جهت ته، او یو کاپي له موږ سره ده. موږ سره هم یو کاپي ده د نهایي سوي توافقنامې، او یوه کاپي د امریکایي ټیم سره ده. نو او په دې باندې هم توافق وسه چې اعلان به کوربه هیواد یعنی د قطر دولت لخوا نه کیږي. موږ هم دې ته منتظر وو چې هغه اعلان وکړي او د لاسلیک کېدو د توافقنامې د لاسلیک کېدو تاریخ اعلان کړي. په همدې وخت کې د ټرمپ لخوا نه ناببره داسې ټویټونه موږ ته د حیرانتیا وړ وو، ځکه له دې نه مخکې د دوی مذاکراتي ټیم چې موږ سره مذاکرات درلودل او دغه توافقنامه یې نهایي کړله، او بیا په دې وروستیو کې دلته جنرال میلر او ډاکټر خلیلزاد له ملا صاحب برادر اخوان سره او د ورسره هیئت سره ملاقات درلود. په هغه کې هېڅ داسې نښې نښانې او اثار نه لیدل کېدل چې دوی داسې اقدام کوي یا داسې څه بله غوښتنه لري. هغه باندې توافق مکمل سوی و او تاسو ته معلومه ده چې د تیر یو کال تقریبا د هغې د مذاکراتو نتیجه ده چې په هغه باندې په هفتو باندې موږ په دې هر ټکي باندې مذاکرات کړي دي. بیا دواړه ټیمونه باندې په هغه توافق کړی ده او دا توافقنامه لیکل سوې ده، نهایي سوې ده. نو دا بالکل د موږ ته د حیرانتیا وړ وه. او دا ټکی چې دوی وایي چې د حملې زیات شولې، نو د هغه نه مخکې خو وربند نه و سوی او نه توافقنامه لاسلیک سوې وه چې باید چې تطبیق یې شروع شي، چې عملي کول یې شروع شي. دوی د هغې نه مخکې په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو ولایتونو کې لکه بدخشان، قندوز، فراه، هلمند حملې شروع کړلې، شپني بریدونه کړي دي تر څو پورې چې د اسلامي امارت عکس العمل راوپاروي. نو دا هم په هغه وخت کې کړي دي چې دلته مذاکرات له موږ سره روان وو. نو زه فکر کوم دا هېڅ د دې دلیل نشي کېدلی چې دا دوی وایي، دا موجه دلیل نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې مذاکراتو د درېدو او د هغه مجلس د ملاقات د ځنډ لامل یو عسکر وژل کېدل بللي دي. دا څومره معقول ده؟ دا خو زه فکر کوم هېڅ معقولیت نه لري. لکه څنګه چې تاسو ته ما وویلې، دوی په خپله باندې پراخ عملیات شروع کړي وو، بمباري شروع کړي وو، شپني بریدونه شروع کړي وو، او دا په داسې وخت کړي وو چې دلته مذاکرات روان وو. نو دا څنګه کېدای شي؟ له یوې خوا نه دوی داسې په خپله باندې بریدونه کوي، بمباري کوي، نو باید هغه هم نه کولی. که دوی دا فکر کوي چې دا حملې دا بریدونه مذاکرات ته زیان رسوي، نو ولې دا کار کاوه؟ دوی غوښتل چې مذاکرات ته زیان ورسوي او یا غوښتل چې د امارت عکس العمل راوپاروي. نو دا خو داسې موجه دلیل نه ده
زما په فکر باندې. داسې ویل کېږي چې ټرمپ تاسو ته دعوت درکړی ده چې کمبریج ته ورسئ او هلته له دوی سره ملاقات وکړئ، په اړوند موضوعاتو باندې خبرې وسي. تاسو د هغوی دعوت نه ده منلی، علت یې څه کېدلی شي؟ هغوی موږ ته دعوت راکړی و. د اګست د میاشتې په آخري ورځو کې دعوت راکړی و، د ډاکټر خلیلزاد لخوا موږ ته راکړی شو او موږ ومانه دعوت یې. لیکن په هغه وخت کې دا توافقنامه نهایي سوې وه. موږ ورته وویلې چې توافقنامه نهایي سوې ده، دا به لاسلیک شي او د دې دپاره د مختلفو هیوادونو خارجه وزیران هم رابلل کېږي. د هغه نه وروسته موږ درشو، یعنې داسې موږ منلي وو چې ورشو، صرف دا موږ ځنډولی وو د توافقنامې د لاسلیک وروسته. د ټرمپ له اعلان وروسته ځینو امریکایي چارواکو له رسنیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې ولسمشر ټرمپ په دې خاطر دغه مذاکرات ودرول چې طالبانو پر خپلو ژمنو باندې وفا نه وکړه، کومې ژمنې چې کړې وې هغو ته تعهد ونه کړي. هغه کومې ژمنې وې چې اسلامي امارت هغو ته ژمن پاته نه سو؟ د موږ ژمنې خو په توافقنامه کې دي او د دوی ژمنې هم په توافقنامه کې دي او هغه لاسلیک شوې نه وه تر څو پورې چې تطبیق یې شروع شي، عملي کېدل یې شروع شي. نو نه پوهېږم هغوی د کومو ژمنو خبرې کوي. که هغه ژمنې چې په توافقنامه کې دي چې هغه دوی ته هم راجع کېږي او موږ ته هم، هغه خو د لاسلیک نه وروسته شروع کېږي. هغه نه مخکې خو نه وربند سوی و، نه کومه ژمنه سوې وه. نو دا دوی چې کومې ژمنې ته اشاره کوي په حقیقت کې داسې شی نشته. البته په توافقنامه کې شته چې اشغال به ختمیږي، دوی به له افغانستان وځي، ټول عسکر به وباسي او موږ به څوک نه پرېږدو چې د افغانستان خاوره د چا په خلاف، د امریکې او د متحدینو په خلاف او د نور په خلاف استعمال شي. ځینې جهتونه په دې نظر دي چې په داسې وخت کې چې مذاکرات روان دي او دا وروستی پړاو ده چې کېدای شي ډېر ژر توافقنامه لاسلیک سوې وای، په دې وخت کې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د عملیاتو ګړندیتوب او حتی په ځینو ولایاتو پر مرکزونو باندې حملې باید نه وای سوې. آیا د توافقنامې تر لاسلیک وړاندې تاسو له امریکایي لوري سره داسې ژمنه کړې وه چې عملیات به کموئ او بل د دې حملو د شدت څخه ستاسې هدف څه و؟ آیا په مقابل لوري باندې فشار واردېدلو او که یو عکس العمل و؟ اول موږ داسې ژمنه نه وه کړې، لکه تاسو ته مخکې ویلې هېڅ ژمنه موجوده نه وه. دوهم دا ده چې عملیات لومړی دوی پیل کړل په مختلفو ولایتونو کې، د شپې بریدونه هلته پیل کړل. داسې د شپې بریدونه چې هغلته مکملې کورنۍ له منځه وړي دي، د دوی کورونه یې ړنګ کړي دي، د هغوی وسایط یې له منځه وړي دي، حتی ماشومان او ښځې شهیدانې کړي دي. نو او په دې وروستۍ مرکه کې په خپله د امریکې خارجه وزیر پامپیو ویلي دي چې موږ 1000 تنه طالبان وژلي دي. په حقیقت کې دا ولسي خلک دي چې دوی شهیدان کړي دي، رښتیا هم ولسي خلک دوی شهیدان کړي دي او داسې پراخې حملې دوی شروع کړلې. نو اسلامي امارت خو د خپل ولس استازی هم ده او د هغوی دفاع کوونکي هم دي. د هغه په خاطر باندې د عکس العمل په توګه باندې اسلامي امارت هم په دوی باندې حملې پیل کړل، ځکه چې دوی ولسي خلک وژل، ولسي خلکو باندې ډېرې زیاتې حملې کړې وې او شدت یې ورکړی و. نمونه وړاندې کولی شي چې د مذاکراتو په بهیر کې په دې وخت کې دوی دغسې عملیات ترسره کړي چې ملکي خلکو ته زیات زیان اوښتی او تاسې عکس العمل ته مجبوره کړي یاست، دغسې څو نمونې وړاندې کولی شي؟ بله، په لوګر کې تاسو ته معلومه ده چې هغلته یو تن چې له سعودي نه راغلی و، هغه یې په مین باندې والوځاوه، په داسې حال کې چې هغه مسافر و، سعودي نه راغلی و. همداشان د مذاکرات په وخت کې په زرمت کې داسې پیښه وسوله.
همداشان د غزني کې دا وروستۍ د پیښه وسوله نو مختلفو ځایو کې داسې پیښې وسولې غزني په ناوه کې وسوله په وردګو کې وسوله دغه هغه پیښې دي چې ما پخپله په یاد دي د مذاکراتو کې زه ومه دا پیښې کېدې او د ما په یاد دي چې په دغه وخت کې وسولې او دا ډېرې ظالمانه او وحشیانه پیښې وسولې او زما په فکر باندې یو هدف هم دا و چې اسلامي امارت ورته عکس العمل ته راوپاروي اواداري. بله شاهین صاحب د ټرمپ له اعلان وروسته تاسو د مذاکراتو په اړه باندې څه تمه لرئ؟ د دې اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو وویل که چیرې طالبان په خپلو ژمنو ته متحد پاتې سي کېدای شي دا مذاکرات بیا پیل شي په دې اړه ستاسو څه نظر؟ موږ خو دا موقف ده د افغانستان د مسلې سوله ییز حل دا زموږ له پخوانه موقف ده. 20 کال مخکې هم د موږ موقف و. په هغه وخت کې د ما په یاد دي چې زه په اسلامي امارت په سفارت کې په اسلام آباد کې معاون د سفیر وم. هغلته هم زموږ دا موقف و او داسې مطبوعاتي کانفرانسونه به مو ورکول. امریکایانو ته مې ویلو چې راشي چې دا مسله د سوله ییزې لارې نه حل کړو او نن مو هم هماغه موقف ده. اوس خو دا ده چې دا توافقنامه هم نهایي سوې ده، دواړو طرفو منلې ده. موږ بالکل غواړو توافقنامه موجوده ده او هر څه باندې خبرې شوې دي هغه نهایي سوې ده چې دا مسله د سوله ییزې لارې نه حل شي. که امریکایان غواړي که چیرې هغوی نه غواړي سره د دې چې توافقنامه نهایي سوې ده سره د دې چې په دې باندې خبرې شوې دي په کلونو باندې او د دوی ټیم سره شوې دي بیا نه غواړي نو دا د جګړې د دوام د جګړې او ملامتي به په دوی. د ټرمپ له اعلان وروسته د دې ناڅاپي اعلان وروسته د سیمه ییزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لکه چین، ایران او پاکستان هغو غبرګون وشو د ټرمپ په ټویټ باندې او ویل چې دغه مذاکرات باید بیرته زر پیل سي. ستاسې په دې اړه نظر د سیمه ییزو هیوادو په دې کار کې څومره رول لوبولی سي په دې برخه کې؟ او بل زه فکر کوم چې سیمه ییز هیوادونه مثبت رول لوبولی سي ځکه په افغانستان کې سوله راوستل د اشغال خاتمه دا نه ده چې د افغانستان لپاره د افغانستان د ولس لپاره یو ښه پیلامه ده بلکې د سیمې دپاره هم ده. د سیمې او د افغانستان د سولې او ثبات سره مرسته کولی شي او دوی ښه رول لوبولی شي او دغه کوم څرګندونې چې دوی کړي دي زه د دې هرکلی کوم. بله شاهین صاحب په وروستیو کې برخه کې راته ووایاست اوس دستي د افغانستان د اسلامي امارت مذاکراتي ټیم د غړو او د امریکایي لوري د پلاوي او د دوی د مذاکراتي ټیم د غړو تر مابین څه کوم تماس ته او که رابطه قطع شوې؟ تماس ته موږ مخکې تماس ورسره درلود ځکه دواړو ټیمونو مذاکرات کول هغه تماس برحال ده. موږ حال هم ورکړی ده او د دوی نه خوا نه هم حال راغلی ده او رسمي توضیحات هم ترې غوښتي دي دې باره کې نو موږ منتظر یو چې هغوی نه هغه ترلاسه کړو. بلې که تاسې منفي جواب بیا هم ترلاسه کړئ ستاسې وروستی تصمیم به څه وي؟ مونږ لاره خو معلومه ده چې د افغانستان مسله غواړو لومړی د سوله ییزې لارې نه حل کړو. که نه وي د جهان په میدان کې موږ یو دا 13 کاله مو جهاد کړی ده غواړو چې د جهاد له لارې نه د افغانستان اشغال ختم کړو اول ته یو اسلامي نظام قایم کړو. دا زموږ هدف دی. یوه بله پوښتنه امریکایي لوري دا بهانه کوي چې دوی په خپلو ژمنو باندې وفا ونه کړه او په آینده کې هم دوی دا ویره لري که چیرې له توافقنامې وروسته هم کېدای سي اسلامي امارت دا توان ونه لري چې هغه ژمنو باندې وفا وکړي. تاسو په دې اړه څومره ډاډه یاست که له توافقنامې وروسته او د مسودې له لاسلیک بیا هم وروسته هغه ژمنې چې تاسې کړي دي په هغو باندې څومره باور یاست؟ دا سوال خو زه دوی ته راجع کوم چې توافقنامه څه وه ولې وفا ونه کړله. د هغې نه وروسته د ټویټ څه معنا لري دا دوی ته راجع کېږي. مونږ خو ما لکه چې تاسو ته وویل چې 18 کاله مخکې زموږ او چې دا مسله غواړو سوله ییزې لارې نه حل کړو او نن مو هم ده او په توافقنامه باندې به عمل هلته شروع کېږي چې لاسلیک شي
اوس له هغه نه مخکې خو نه شي شروع کېدلی او نه کومه ژمنه موجوده او نشته. نو دا د موږ پالیسي واضح ده او موږ تاریخ هم واضح ده. هر وخت کې چې موږ کومه ژمنه کړې ده هغه باندې عمل کړی ده، په هغه باندې د افغانستان ولس ته معلومه ده او نړۍ ته هم معلومه ده او دا هم معلومه ده چې اسلامي امارت کله چې هره خبره کوي هغه رښتیا یې کوي، دروغ نه وایي. دا هم د تاریخ یوه برخه ده او هره وعده چې کړې ده په هغه عمل کړی ده. لیکن په مقابل کې دغه طرفونه او دوی هغه بیا داسې تاریخ لري چې همیشه چې وروسته دا ده چې له ژمنو نه شاته سوي دي او موږ امید کوو چې دوی په دې خپل موقف باندې غور وکړي. که غور ونه کړي واقعا د موږ په نظر باندې دا دوی په زیان باندې ده.